استاد سوره دغه شاګرد په خپل درس کې ونلیدو نو تاسو یو کده طالبانو نه ودا سی یو طالب به سبق لراته کې ناستبه سوره یو شو چې هغه ما په نظر نه دی راغلی تاسو یو کې چې بیمار دی قبل سو وجدا طالبان لاړ معلومات یو کړل رال استاد سے ټیک ټاک دی هغه وایي چې په دې لار راتلم یو انګریزي خوان او انګریزي دان کاکا را سره ملو شو وراته وی چې سکه وی ما وته وی چې طالب شوی ما پلان کې مدرسه کې مې داخله غشته دا وراته وی چې لیونی شوی خوارشه دا خو بیکاره خلک دي تابم ځان سره بیکاره کی د مولیانو خواله ورنشي مدرسه کې سکه چې ته د دنیا سکار کسب زکه چې عزت درته الله درکې داغه طالب حوصله شکنی شوی وا مایوس شوی نو امید شوی نو استاد صاحب راوغخته وته ویل که سبق مو آیا اسی خو کله کله زمو خواله راځه کنه د خدای بندا دومره زر چې کم دی مایوس شوی او امید شوی دا خو دنیا د قسمه قسم خلق پکې ګرځي کم خلق چې د قران او د دین د قدر نه دي خبر د عالم او د طالب د مقام او د مرتبه نه دي خبر هغه ته څه پته لګي چې دا کم خلق دي او دا کم عزت او د احترام قابل دي او د استاد د طالب لا یو داسې وړو کې غونډه کاڼي ورکړ وته وی طالب ادا کانه واخلا او بازار تلاړ شه او سبزی والا لور شه وتوای چې دا کانه واخلا پیسې را سره نشته او پدې را له یو دوه سیره گازر راکا طالب بازار تلاړو سبزی فروش لورغه وته وی یو دوه سیره گازر راکا دوه سیره گازر ولا غوتللې نو ته پیسې خو نشته او زه استاد را لګلې ما د مدرسې استاد دی او دا کانه را کړې دي چې دا کانه ورکه د دې بدل کې ته دوه سیره گازر وروړه ا دکاندار وته دماغ دې خراب دي پکاړو باندې څوک سبزی خرڅي ورشه مال پیسې وروړه کینو اشاره کدا گازر ته واپس واغشته دی راغې استاد ته وی استاد یغه دکاندار کاکا خو مال په دې کاني باندې گازر را نکړي وته وی اوس بازار تلاشه منیاره والا لا او هغه ته دا کانه وخایا چې لکه پیسې را سره نشته دا کانه را سره دي څومره سودا به پیرا کې دی بازار تلاړو هغه منیاره والا سره ملو شو هغه ته وی سودا په راغلې ما خو پیسې را سره نشته استاد را لدا کانه را کړې په دې کانه به څومره سودا راکې امنیاره والا چې دا کانه په لاس کې واغشته وېړو را وېړو و طالب کانه خو قیمتي کانه دی خو زه په د 100 روپو سودا در کولې شم د دې نه زیات نه د وته ورګه زو استاد نه تاسو کوم چې سوې کانه واپس وروړو استاد صاحب لا یو استاد صاحب منیاره والا خو وی چې په دې باندې د 100 روپو سودا در کوم استاد وته دا کانه شو سه بازار کې زرګر لاړ شه او هغه ته وایي چې دا کانه د 100 روپو دی دا طالب لاړو بازار کې زرګر لورغه کانه ولا ورکو زرګر کاکا دا کانه به د 100 روپو وي هغه وته طالب کانه خو ډیر قیمتي کانه دی خو کله ما یې خرڅه نو 1 لک روپے بدل زه د دې در کما سره د دې نه زیات نشته کې دي چې دا نورم د ډیر قیمت والی طالب حیران شو یو کانه دی سبزی والا په 2 سیره گازر نه راکې منیاره والا وی د 100 روپو سامان په در کوم او زرګر وی چې قیمت خو ډیر زیات دی خو زه به تعالی 1 لک روپے در کوم واپس راغی استاد به ورکړ استاد صاحب زرګر خو د دې 1 لک روپے قیمت لګاو عجیب خبره ده یو کانه دی او درو کسانه مختلف قیمتونه لګول استاد صاحب وتوی دا عام کانه نه دی دا قیمتي ملغلره ده هیره ده خو سبزی والا د دې د قدر او د قیمت نه بالکل نو خبر هغه په تعالی 2 سیره گازر در نکړي او منیاره والا د دې د قدر او د قیمت نه څه خبرو هغه د 100 روپو قیمت لګاو او زرګر د دې د قیمت نه اصل خبرو نو هغه 1 لک روپے قیمت لګاو قدر زرګر شناست قدر جوهر جوهری قدر گل بلبل شناست قدر عنبر عنبری او بیا وته طالبہ دنیا کې هر قسم خلق وسیږي داسم شچری د علم د قدر نه دی خبر اغي د عالم او د طالب د مقام او د مرتبه نه دی خبر هغه وای دا بیکار خلق دي دا فضول خلق دي دا بے عزت خلق دي دا بے وقعت خلق دي خدا سے خلق مشتا چې اغي د علم د قدر او د قیمت نه خبري د عالم او د طالب د مقام او د مرتبه نه خبري نو ته د لګو خلقو د خبرو د وجنه مایوس شو او نا امید شو او د دین د ذکر او د علم د طلب لار دې پرې خدا همدغه ورځو کې د وخت بادشاہ ته یو مسله پیښ شوه خپل بیبي سره په خبرو
د شپې وخت دی او په اسمان باندې د څوارلسمې سپوږمۍ پړقې ده. بادشاه خپلې بیبي ته وی کته د دې سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه یې نو ته په ما په دریو طلاقو طلاقې. خبره خو وکړه خو چې سوچ یې وکړه چې هلکه دا مې څه الفاظ وې. نو همدې عالم له خپل یو قاصد راولېږه، خپل یو خادم یې راولېږه چې بادشاه داسې خبره کړې د خپلې بیبي ته. مسله څنګه ده؟ بیبي په طلاقه ده که نه ده طلاقه؟ استاد صاحب عمده شاګرد را پاسو ورته وی راشه نن به تا ته د علم او د دین د مسلې د قدر او د قیمت، د عالم او د مفتی د قدر او د قیمت او د مقام او د مرتبه پته ولګي. وی لاړشه بادشاه له د دې مسلې جواب یوسه چې بادشاه سلامت مطمئن اوسېږه بیبي در باندې نه ده طلاقه. او دلیل وته دا آیت د قرآن شریف وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین فرمای چې مونږ انسان په ښکلي ښایسته او بهترین شکل او صورت کې پیدا کړی دی. انسان د ټول مخلوق نه زیات ښایسته دی، بهترین شکل کې. عزت کرامت شرافت او بزرګي الله انسان لور کړی دا. په مخلوق کې هیڅ څوک د مرتبه ته نه رسی. دا طالب لاړو او د استاد دا خودلې شوی جواب بادشاہ ته وی بادشاہ سلامت بیبي دې در باندې نه ده طلاقه. ټیک خبره دې کړې ده. بادشاہ ډېر خوشاله شو. دې طالب له ډېر انعامات ورکړل او تحفه تحائف ولا ورکړل، سورلې ولا ورکړې او خپل خصوصي اهل کار یې وسره کړل. وی دې کور ته ورسوي چې راغی استاد صاحب ته وی استاد جی سترګې دې را لکولو